السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز سامعینو، دا باباجي کوم چې تاسو ته په نظر راځي، دا باباجي رکشه چلوي په د تودکان روډ باندې، خار ډیرې جوړګرام. لیکن د باباجي د لاسونو ته تاسو وګورئ، دا داسې رپېږي زما خیال په دې باندې څه بیماري ده، او د دې باباجي عمر به کم از کم زما په حساب سره د 65 نه بری. اوس لمحه فکریه دا ده چې کیدای شي دا باباجي د دوی حادثه وشي، د د لاسه څوک خوږ شي یا د په خپله باندې خوږ شي، سورلی ورسره خوږ شي. نو ډېره د فکر خبره ده. اول نمبر دا چې داسې معذوره یا چې کوم دی کمزوري کسان دوله د ډرایوینګ اجازت نه دی ورکول پکار، انتظامیه له پکار ده چې داسې کسان بند کړي. دویم نمبر دا چې د دا بس اولاد دي څوک به وي، نو کم از کم هغو له دا پکار ده چې په دې عمر کې دا باباجي څنګه دا رکشه چلی او دا مزدوري کوي. نو الله دې نه کړي که دلته څه حادثه پیښه شي، وجود یې کمزوری دی، نو خلک به دې خراب شي. د دې وجې نه زما دا عرض دی چې دا خبره په نوټس کې راویستې شي، او حکام د دې وجې نه درخواست دا دی چې یا خو د ده لپاره د ده چې کوم خاندان والا دي یا څوک د ده سره تعاون کول غواړي، دا دې ورسره هم وکړي. او حکومت لم دا پکار دي چې یاره داسې کسانو که الله رحم وکړي داسې یو قانون جوړ شي چې داسې کم کمزوري کسان د هغوی دپاره داسې فنډ مقرر کړي شي چې بهی هغو ته مستقل څه میلاویږي چې کم از کم چې بیا د چا محتاج څوک نه وي، او کم از کم دې حالت ته نه رسي چې یاره په دې عمر کې هم بیا مزدوري کول او بیا چې کوم دی دونه سخت او تکلیف برداشت کول. بهرحال زه بابا پېژنم نه چې څوک دی، ما صرف سورلي ورسره کړې وه او دا ریکارډینګ کې هم ما وروسته کړی، وایس ریکارډ